السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم حاضرینو، د تلاوت افضل او بهترینه طریقه خدا ده چې په قرآن مجید کې په خپله تلاوت چې دی هغه وسي. خو که چیرې څوک غواړي چې په موبایل کې تلاوت وکړمه نو دا هم ثواب چې دی هغه لري. نو د دې بهتره طریقه خو د هغه ده چې اودس وکړي، د اوداسه سره تلاوت وکړي. خو که چیرې اودس نه وي نو د اودس بغیر د تلاوت کول غواړي نو هم تلاوت کوی سي. بیا احتیاط په دا کې دی چې اودس وي نو بیا د اسکرین لره هم لاس وروړي، او که اودس نه وي بیا د اسکرین کې چې په کوم ځای کې د قرآن شریف حروف ښکاره کیږي هلته لاس نه وروړي. خو که چیرې لاس وروړي هم جایز دی، ځکه چې د دارالعلوم کراچي والا رایه دا ده چې پر موبایل باندې چې کوم دغه نقوش ظاهریږي دا په حقیقت کې هغه حروف د قرآن مجید نه دي، بلکې دا شعاوې دي چې موږ یې وینو. نو که دغه شعاوې لره سړی لاس وروړي دا په حقیقت کې قرآن شریف لره لاس وروړل نه دي، نو د دې وجې جایز دی. البته بهترینه طریقه خو د هغه ده چې لاس نه وروړي او یا اودس وکړي. خو که چیرې لاس وروړي هم جایز چې دی هغه دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.